هارون رشید صاحب ډیره مننه د ټایم راکولو او خبرې زموږ روانې دي په ایران اسرائیل کشیدګي اسرائیل د طرف نه حمله وشوله پرون او د هغې په جواب کې د ایران د طرف نه حملې روان دي او د اطلاعاتو مطابق تقریبا 3 حملې هغې کړي دي. څنګه نه څومره نقصانات په اسرائیل کې د دغې نه شوي دي او څنګه د حملې نورې به د ایران د طرف نه جاري ځکه د هغې خو وینا دا دی چې ضرورت مطابق به جاري وي. جی په دې وخت کې خو جګړه روانه ده او ایران طرف نه هم بریدونه روان دي د هغه بیلسټک میزایلز او هر څه چې دي او چې کوم اطلاعات دي اسرائیل طرف نه هغوی خو وایي لا پورې 3 کسانو وجل شوو تصدیق کړی دی او 200 نه زیات چې دي هغه زخمیان دي. نو دا هغه کساسو یاد نو دینه مخکې چې کم ایران برید کړی په اسرائیل باندې نو هغه کې خودونه زیات نقصان نه وشوي. خو دې ځل اخکاری دغه سه چې زیات انټنشنل هغه دې چې زیات نه زیات نقصان اسرائیل ته ورسیږي. نو خبره دغه دا چې کدا جګړه دوام لري نو دا ټول ریجن نو بیا که ایران چرته دا جنگ چې دې پراخ کولو کوشش کوو او امریکای باندې هم چرته برید وکولې هغه ورسره که بیانونه تاسو وګورئ نو هغوی دا هم ویلي دي چې امریکا په دې شا ولاړ دی د اسرائیل او هغه هم پکې ملوث دی نو هغه به هم دوی ټارګټ کوي. نو که بیا دغسې امریکا پکې انوالو شو بیا نور که څوک داسې هیوادونه پکې انوالو شو نو دا خو خطره هم دغه ده چې څلورم عالمي جنگ چرته شروع نه شي. ظاهره خبره ده هارون صاحب چې پرس که امریکا د اسرائیل سره ودرېږي نو ایران به بیا یوازې نه وي د دوی سره به هم رشیا ده دوی سره رشیا پشا ده دوی سره چاینا والا ډېر بزنس انټرست دی په ایران کې او د ایران په چاینا کې انټرست دی. صحیح. نو هغه بیا هغه بایپولر ورلډ چې یو وخت کې کولډ وار کې مونږه قتل هغه سي حالات په خېږي لګیا دي. صحیح. او افسوس خبره دغه ده چې دا ټرمپ راغلی نو دی خو ډېر داسې بیانونه ورکړي خو دا ښکاري ماغه هغه پاکستاني سیاستدانانو په شان چې الیکشن کمپین کې یو خبره کوي او چې بیا حکومت کې راشي نو بیا ارته تیری. بالکل. نو دی خو راغلی چې را زبا دا جنگونه به ختموم او تجارت ترته کوي. نو هغه خو نور څه حالات ګډوډ ک په یوکرين کې هم دی فیل شو په پوره دنیا دوتن ورته سلیفت ورنک او دلته اسرائیل ته پشا ولاړ دی او حمایت کوي چې او ته ایران باندې هم برید وکړه. نو افسوس خبره ده. نو ګورو چې دا کم از کم مسلم ممالک دی هغه په ایران سره ودرېږي او په کلکه هغه ته وایي چې دا جنگ فوراً ختم شي.